الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت په د آیات مبارکه کې فرمای من الذین هغه کسان فرقو چې ټوکړي ټوکړي کړي دینهم دین خپل لره وکانو شیعا او وګرځیدل دي مختلفې ډلې کل حزب هر یو ډله د دیونه بما په هغه لدیهم چې د دیو سره د فرحون دی په خوشحالي کوي. خبرداره الله رب العزت فرمایي چې ګوره دا په یو مسلک کې په یو مذهب کې په یو دین کې ټوکړي ټوکړي شو لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک کې فرمایي وی زما امت به د بنی اسرائیلو تابعداري کوي او داس حتی تر دې پورې به تابعداري وکړي څنګه چې د یو خپې پیزار د بلې خپو د پیزار په شان دک شان به یو شان هغې سر روان شي. او بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی که چرته په بنی اسرائیلو کې یو بدبخته د حدیث مفهوم بیانو هغه د خپل مور سره زنا کړي نو زما په امت کې به داسې بدبخته راپاسي چې به د خپل مور سره زنا کوي. الله هم دې وساتي. او دا بچاوي او دا کیسونه تاڼو ته راغلي دا راغلي او دا اوس نه سوکاله شو چې راغلی لا اوسنۍ کیسه خو ډېره جدا ده. الله هم دې وساتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا وفرمایل چې په تیرو امتونو کې په هغې کې چې دی په بني اسرائیلو کې 72 فرقې جوړې شوي او زما په امت کې به 83 جوړېږي. یوه به پکې جنت ته ځي او نور به ټولې جهنم ته ځي. الله هم دې وساتي. الله دې د حقانیت توفیق راکړي او په حقانیت کې الله استقامت را نصیب کړي. خبره داره بیا تپوس شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا کم نجات موندوي دا به جماعت ناجیه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کم خلق دي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ما انا علیه و اصحابي چې په کومه لار باندې زیم او په کومه لار زما صحابه دي. صرف دا به نه وی چې زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم راټینګوم حسن راټینګوم حسین رضی الله تعالی عنہ راټینګوم او زه چې دی علي صاحب راټینګوم او بس اخوا بیا بل څه نه منم یا سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ یا پنځتن راټینګوم یا پلانکي تن راټینګوم یا ډنګرې تن نه. دا نه صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما انا علیه و اصحابي. بیا د مور بیبي او د سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په دې باندې تفسیر را نقل روح المانی والا ابن عباس صاحب نه په یوم طبیعت وجوه باندې را نقل او د مور بیبي نه داسې را نقل هغې نه تپوس شوی دی چې دا کم خلق دی چې ما انا علیه و اصحابي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه یم پې او زما صحابه دي پې. دا کم خلق دي؟ دا کم خلق دي؟ نو مور بیبي عائشه صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی عنهما ورته وفرمایل چې هم اهل سنه والجماعه. دا اهل سنت والجماعت دي. الله رب العزت تعالی توفیق راکړي. بیا په اهل سنت والجماعت کې څلور واړه مسلک داخل دي او اهل ظواهر هم پکې داخل دي اهل حدیث وغیره دا هم پکې داخل دي. تم ته دا نشي ویلی چې دا اعتبار دي. بیا کومو کسانو چې دا کم جهنمیان بیا ګرځي مثال په طور ابتدایت چې ته د شیعه وګورې نو په ابتدا کې شیعهګان چې وو دي به روافظو ته کافر وي او روافظو ته به د دې وجې کافر وي چې هغوی به علي صاحب له د خدایۍ درجه ورکوله نو دیو د هغوی به سخته علمي مقابلې شوي دي. بیا د دې د معتزلو سره علمي مقابله شوې ده. زمونږ د عقایدو لوی امام دی امام ابوالحسن اشعری رحمه الله.
هغه خپل اول سخت معتزلي بیا چې دی هغه سوچ کړی بیا مناظره بیا د استاد نه تپوسونه کړي دي هغه چې ولا جوابات ورته ته موږ استادان خو په ګډه وډه سره ته بل سره نو بیا رستو د بلا کني دای د پر بلا مناظره ګټلې دای لوی کس نو خبره دارا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه کسان دا چې کوم د 72 فرقو شکار ګرځي نو دا به پدې کې بیا هغه اختلاف د امت چې دا رحمت دی خو چې کله د علماو په منځ کې چې کله عوامو ته وړي دا بیا زحمت دی په اختلاف نه پويږي دې صرف دې ته ګوري چې خپې ارتي کړی دي نور دې ته نه پويږي چې د خپې ورته بس شاته یو غټه عقیده پراته را پدې دونه مسله نشته خو شاته عقیده غټه هغه کې بل لوبه کوي دي خلکو ته ظاهرا دا مخکې کې دا سنت او امین بالجهر سنت او امین بالسر سنت او نور ورته شاته پته نه چې دا خود ظاهرا یو څو حدیث راټینګ خو دې شاته منسوبه کما خوره هغه باندې بیا علما پوېږي نو د دې وجه خپل مسلک پرېږدما کم ځای کې زموږ علما ورت رسول اتفاق به څنګه راځي اتفاق به دغه شان راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه راټینګ اتفاق به دغه شان راځي چې د سوار له 100 کالو نه کم مذهبونه را روان دي په هغې باندې منګولې خښ که د نوې روشنۍ شکار مه ګرځه بس دا اتفاق او چې نه بیا ته د اتفاق د لړۍ نه ووتې نو چې کومه ګډه جدا شي د رمې نه نو بس بیا خو پې وایي شرمخ به پې ګزار کوي شرمخ به خوري خیر بیا که چېرته داسې وي نو بیا چې هغې کې هم د هغه اختلاف د حدودو نه اعتدال نه وړي خپل اختلاف بالکل هغه کراس کی هغې نه وړي نو پس ته هغې بیا د 72 شکار ګرځي دا به د په کافرانو کې دا فرقې نه جوړېږي کافرانو کې ته ورشه هغه وخت نه بلا فرقې را روانې دي په یو یهودیت کې بلا فرقې دي په یو نصرانیت کې بلا فرقې اگر چې ستا خلاف اوس ټول یو دي نو دا به په دې کې جوړېږي خو چې دا ما درته وي اول روافظ اوس شیعګانو د هغې عقیدې راټینګې کړئ چې دی په عبد الله ابن سبا خلکو ته وی علي صاحب خدای دی اعوذ بالله من ذلک هغه خبره واقعه پکې وګړه د اخره کې چې هغه چا علي صاحب ته خدای وی هغه ورته گزار ک چې ورته گزار کوړتي چې اوس مې ومنل چې اوس خدای اعوذ بالله من ذلک وی اوس مې په حق او منځ کې دا په ور عذاب چې دا صرف خدای ورکړي نو دې حد ته بیا ورسی کیسه نو دا چې د حد نه داسې وړي نو دغه بیا چې دی دغه دا په 72 کې ورچسپان کی نو د دې وجه د حد نه کله چا اختلاف وي مثلا علمي اختلافات وي خو چې بیا قبر ته سجده شروع کی بیا غیر الله ته ډایرک کار شروع کی بیا ډایرک په ډایرک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مثال په تور ټارګټ کی داغه حدیث ټارګټ کی نو بیا دغه شکارو کو ځای بیا کفر ته رسیدا ځان ل بیا یو فرقش نو چرته بیا پرويزي یو فرقشي چرته بل شي دا ټول دغه شان ګرځي سټپ بای سټپ الله دې بچ کی اوس په دې باندې مثال پتا و زما خلوی سیاسي اختلافات بلاش د چا د جماعت اسلامي سره وي د چا د جمعیت سره وي د چا د علماو کې بیا د یو سره وي د چا سیاسي وي چا بس من حيث سیاست کستا د یو کس سره نه لګي د سیاست د وجه پتا یو خبره بدلېږي عالم وي و غیره او ته د هغه سره ستا مقابله ده ته د هغه توړ کې په سیاست سره ته د کافر نشي ویلې چې ته هغه ته وایې چې وایي ته چې د عالمانو ته بدر دوی ته عالم ته بدر دوی ته کافر شي ځکه چې هغه سیاسي اختلاف په بنا باندې د چا سره اختلاف کړي نو سیاسي اختلاف پر چا سره سړی کولی شي پیغمبر سره نشي کولی اوس داسې الفاظ استعمالول چې ټول عالمان داسې دي نو دا د فقها متفقه فیصله ده که چا من حیث العالم خبره وکړه چې ټول عالمان داسې دي یا عالمان خو داسې شو ټول او د عالمانو ته سپک الفاظ استعمال کړه حتی علما لیکي شاه شفیع تانوی صاحب لیکلي که د یو طالب د پیزار متعلق دا کی د وساتل د طالب او دای د سپکوالی د علم د وجې وي چې ما تاسو چیتریا چولې دي نو دا کس کافر شي من حیث الجماعت د علما دک شان من حیث یو کس مسلمان سره دین لګیاله کته دا کار غلط کې او من داسې ویل چې لکه د دې مسلمانانو نه کافر خدي ټول دی یاد کړو او دا د عقیدې په اعتبار سره یاد کړو یو دې یاد کړو د عقیدې په اعتبار سره یاد کړو نو دا خبره د کفر ده کافر باندې دنیوي حالاتو کې د خش خو د مسلمان نه د عقیدې په اعتبار خنه ده
دا کار چې دی دا زمونږ مثال په طور مونږ په کار دا و چې مونږ کړی او کافر یې کوي. یا ډېر کارونه داسې دي ډېر لکه برنارد شاه نه چا تپوس هغه وی چې آینده 100 سالو کې به په دنیا باندې اسلام حاوي. هغه ته وی ته ولې کلمه نه وی وی ته ولې کلمه نه وی هغه ورته وی زه ځکه کلمه نه ویم چې د دې مسلمانانو عمل سم نه دی چې دې سر زه کینم د دې د سره عمل سم نه دی. نو هغه چا سره به وزیرانو سره کېناست لوی خلکو سره به کېناست. نو دغه شان ده نو د دې وجې ځان به اختلافاتو ته نه ورولي الله هم دې وساتي چې کومه لار را روانه یو د شریعت مطابق وي تپوس یې کوه هغه راټینګوه او کوم چې غلط رواجونه دي غلطې طریقې دي هغه ورځوه هغه پرېږده. نو الله رب العزت فرمای من الذین د هغه کسانو نه فرقوا دینهم دا عیسایانو باندې چې کله مسلمانانو حمله کوله قسطنطنیه یې نیسله نو هغې په خپلو کې نښتې وي چې عیسی علیه السلام معده روټۍ خوړلې ده که نه چې عیسی علیه السلام معده روټۍ خوړلې ده که نه او په دې باندې 6 میاشتې مناظره چلولې وه. څومره 6 میاشتې مسلمانان پرې ورغلل چې فیصله درله وکړو. نو زمونږ د هم چې دی یو بل سره خدای دې خیر وکړي په معمولي خبره باندې یو بل کافر کو او په معمولي خبره باندې یو جماعت را لګي نو مثال په طور که زمونږ په جامه کې که په بله کې نو هغه را لګي په نور باندې د کفر اسلام فتوا اکثریت داسې چې ولګل. خو دا هم درته ویم دا هغه چې هغه لکه ستاسو په شان دلته په ډپه باندې ناست یو څوک به هم لږې استعمال کړي نو موږ ورته کافر شو یا څوک چې د مونځ مخوا دې خوا کړي نو موږ ورته کافر شو. دا هغه خلک لګي کوم چې محققین علما دي فتوا دې ته نه وایي چې د پولې نه چاروي ته ورشه هغې ته به ډومبې استفتاء کوي هغې به په هغې باندې تحقیق کوي. یو خو چې ښکاره مسایل هر چاته پته یا خو ته هم ویل شي مثال په ته یو کس د مونځ نه انکار وکړه او صفا مسله ده هغې کې بل څه شته نه او که مفتي له ځي او که نه ځي. بله خبره داره د هغې طرفه بیا داسې چې به زما خو چونکې چا سره ضد دی مثال په طور ټول وایي هلکه پلانکي چینل دروغ وایي پلانکي نه ټولې چینلې به دروغ وایي اکثریت څوک خو په 90% لګیا دي ځکه حدیث کې راځي چې آخره زمانه کې به چې دی نو دا تر ټولې نشاني دی او اوږده خبره ده. خو پلانکي چینل دروغ وایي. اوس که د پلانکي چینل چې زما چا سره نه لګي د هغه خلاف یې خبره وکړه بیا زه هم دا خبره ټیک وایي هلکه دا اوسه پورې چې دا نور غلط وي نه دا اوس ټیک وایي ځکه دا زما والا خبره. نو بیا موږ څه وکړو موږ بیا رولګو ټول دی خوا مثال په طور یا په علماو یا په خلک نه وي مړه دې مسلمانانو خو امریکا ښه ده خدای دې راولي. دا مسلمانان چې د کمزوري نه کمزوري خدای دې هر مسلمان وساتي. زناکار دی یو کس دی چې دی نو په ګناهونو کې اخته وي دا ټول کافران راجمع که دغه مسلمان د خپلو خورو ته هم نه رسي. دا د یو د کلمې بنیاد دی تا سره لا اله الا الله. دا خبره غلطه دا خبره لږ د په خوله باندې احتیاط پکار دی. خلکو نن سبا پرتوغاښونه د خولې راسپړ دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په آخره زمانه کې به انسان گپ شپ لګي د حدیث مفهوم دی دته به دا پته نه او چې زمانه اسلام لړو په دې گپ کې به د دنه اسلام وتی او دې به دا ګمان کوي چې زه مسلمان یم. الله هم دې وساتي. نو د هغې ګناه نه سړی توبه وباسي چې هغه ته ګناه کوي. مثال په طور ته ګیره وی نو سړی ته هم ته ویره ګناه کوم د سنتو خلاف لګی. یو کس غیبت کوي ګناه کوم که کوي مخته وي به ګناه کوم خو چې یو کس ته د سره دا پته نه چې زه په ګناه کې اخته یم ما وایي ځان نیکۍ کار کوم نو هغه پې نور هم بیا کله کېږي. الله هم دې وساتي. نو لږ احتیاط پکار دی الفاظو کې احتیاط کوي. الفاظ تر دې پورې که یو کس ته چا وایي دا د عقایدو مسایل دي ځنې دا ډېر نازکې مسایل دي دا ته موږ لا ډېر رالو نه ورنه علما عوامو ته چا بیان کړي بیا په یو بل ډېر مضبوط وځي بیا که معمولي چا خوا دې خوا کو دې ورته چې ته خو داسې شوې. فقهای کرامو د عقایدو والا دا لیکلي دي که یو کس چاته وایي چې هلکه ته خو کافر یا یهودي نه سبا خلک وایي که نه هلکه سم کافر او هغه ورته د هغې طرفه ووایي چې زه کافر ښه یم وایي خلک داسې کنه زه یهودي ښه یم نو که دا د په رضا که دا د په ګپ کې وي که په رضا وي که په غصه کې وي نو رضا بالکفر کفرون رضا په کفر باندې دا کفر دی. الله هم دې وساتي. لږ احتیاط پکار دی او ډلې ټپلې باره ختمیږي چې ته قرآن حدیث دا خپل دا 1400 سال مذهب راټینګ کړي بس.
او چې دا بل چا ځای ته لاړ شي که هغه امین په تیز اوې ته ورسره مه وایه که نه څه ضروري چې د مرغوټه خو نه نیسلی چې ته ووایه او که ویې ورسره ووایه څه په یو پیره خو ستاسې نکاح نه ماتېږي ستا پیمون نه ماتېږي بل څه نه کېږي ووایه ورسره دا بل چا په ځای کې اختلاف مه جوړو چې مسلمانان دي ډېر مسلمانان دي په یو څیز لګیا دي او عوامو ته چا دا حق ورکړی چې دین ختي او چې ستا ځای ته څوک رال نو هغه د مهرباني کوي دلته د اختلاف نه جوړ بس د مسلمانانو په منځ کې به اتفاق وي من الذین د هغه کسان نه فرقو چې ټوکړي کړي دینهم دین خپل لره وکانو شیعا او وګرځېدې مختلفې ډلې نو هره ډله بیا د قرآن آیات رالي او په ځان یې پټ کوي خلک وایي د عالمانو ډلې جوړه کړي کاکا تا تاریخ نه دی کتلی پرویزي دې د کم ځای نه علمي حدیث کړی قادیانی د کم ځای نه منشیو د کم ځای نه علمي حدیث کړو تا کتلی نه دی پرویزي چې څنګه انکار کړی دی په کم ځای کړی هوبهو حدیث کې اکه شان طریقه راغلې ده چې داسې به یو کس په منبر کینی یو خپه به په بله باندې راړولی وي او زما د حدیثونه به انکار وکړي الله هم دې وساتي رسالې ما له خیره دې کلي ناریخ کې احتیاط کوئ کل د قادیانی تفسیر ما د دې کلي ناریخ کې کتبې داسې نه کتبې پته ورته نه لګېدلې کتبې دا پته ورته نه لګېدل چې دا د قادیانی تفسیر دی چې وفات شوی دی ما هغه تفسیر د کوره ریخ کې ما ته بیا پته چې دا خو وایي قادیانی تفسیر وروستو راغلی احتیاط کوئ هر څیز داسې نه دی ګنې ته دا مه وایې چې دی کل حزب هر جماعت بما په هغه باندې لدیهم چې د دوی سره دي فرحون خوشحاله دي و اذا مس الناس او هر کله چې مسه کې دي خلکو لره ضر تکلیف دعوا ربهم یا بعضې خلکو له د اهل حدیث عالم مولانا عبدالسلام صاحب پکې معنی کړی د و اذا مس الناس او هر کله چې مسه کې بعضو خلکو لره ضر تکلیف ځکه ټول خلک خدا سي نه بعضې پکې نیکان وي دعوا ربهم نو دی خدای ته آواز وکړي منیبین الیه راګرځېدونکي وي دغه الله ته یا حضرت شیخ صاحب رحمه الله پکې معنی کوي وایسا واړه پرې د خپلې خوښته دي به کوي که دي روانې کوي کار څه کوي دي په رواني سړی نه تنګېږي خو چې غټه خوا دې خوا خیال کوي یا غټ چې کم روانې کوي دا خبرې ګپ مپ لګوي دا په سړي بد لګي یا منیبینا اخلاص کوونکي الیه دغه الله ته و د وړوکي دا فطرت دی چې دی به روانې کوي ثم اذا اذاقهم رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې مونځ کو حسنین به په ملا باندې ناستو کله به اوږو ته ورخته نو مونږ څه یو پکار دی سړی ښه تربیت کوي خو دا خو د ماشوم تربیت کې کله به روانې کوي کله به څه کوي ته هسې بې سبب زیاتې ورسره نه کوي ثم اذا اذاقهم الله رب منیبین الیه یا داسې چې په حال کون د دې کې چې انابت کوونکي وي الله ته دغه ټیم بیا الله ته خالص توجه ساتي ثم اذا اذاقهم بیا هر کله چې وسه کوي دي لره منه دوی ته رحمت الله رب العزت فرمایي چې کله دوی له رحمت وسه کوي دا خو په تکلیف راغلی نو چاته आवाज کو الله ته اوس په سر راغی راحت په راغی نو اذا فريق منهم اچانک یو ډله د دیونه بربهم د خپل رب سره یشرکون شریک ګرځوي بیا د رب په مقابله کې شریکان را پیدا کی بیا لات منات عزا ته خدای وي بیا بل چاته خدای وي پتا بشو په پیر بابا بشي پتا په پیر بابا نه کیږي صرف په خدای باندې کی مال خو پلانکی کار کو خدای را لو کو پلانکی او خدای د الله نه کړی دا څه وایا کار را له خدای کو خو سبب پلانکی وګرځي رومبه به خدای یاد دغه به شکر ادا کوي الله توفیق راکړي الله وی دا ولې دین نه شکر کوي الله وی دا شرک ولې کوي دا دی واجی لیکفروا چې ناشکریو کې بما په هغه څه باندې اتیناهم چې موږ ورکړی دیو ته فتمتعوا نو بس پیدا حاصله کې الله وی چې ناشکری کوي تاسو چلو کوي فتمتعوا فائدہ حاصله کې فسوف تعلمون زرد چې تاسو به پوه شئ الله وی زرد چې به پوه شئ په خلو هر کس وی زه د ټولو نکلک مسلمانم زه چې دی عقیده منم زه دا منم عبد الله بن ابی رسول الله صلی الله علیه وسلم پس پړومبني سب کې ولاړو او صحابه وی زمنګ پیدا یقین شو چې دی په بزرګیا کې د ابوبکر صاحب نړوان دي شي او سو منافق رئیس المنافقین ورته د منافقانو سردار الله هم دې ساتي نو خبره دار الله وی فسوف تعلمون زرد چې معلومه بشي نو الله هم دې ملش
زړه کې په ظاهره خو به مونږ ډېر نیکان اوس دننه څه پروګرام دی الله ته معلوم دی الله هم د دننه پروګرام د دین مطابق کی الله هم د په حقیقت کې ټول په ټوله که کمزوري وي کار سوي الله هم د ټول کلک مسلمانانو ګرځوي الله وای ام انزلنا دا دې چې شرک کوي نو وي ام انزلنا آیا ما نازل کړی دی علیهم په دیو باندې سلطانن څه حجت څه دلیل څه ورته ویلي دي چې داسې وکړي فهو يتكلم چې دغه دلیل چې کوي دا حجت چې هغه خبرې کوي بما په هغه څه باندې کانو به چې دی پای سره یشرکون شریک ګرځوي الله رب العزت سره نو الګه دا دلیل چې دی دا خبره چې دا دل راغلی دا چې خدای سره بداسي شریک ګرځوي نه داسې څه کیسه نشته دا د خپل خواهشات دي الله هم دې وساتي واذا اذقنا الناس الله رب العزت فرمای دا ګور استاو زمانه ټول چې دی د زموستانه چې دی الله رب العزت تاسو ته یو یعنی داسې وای چې تاسو ته وای چې به زه در سره دا احسان وکم او تاسو دای په بدله کې دا وکي الله وای واذا اذقنا الناس او هر کله چې موږ اوسکو دی خلکو لره رحمت دی خلکو لره رحمت ورکو نو فرحو بها دی لویو کی په دې سره خلکو لزنه وخت مال راشي لاسونه 2 روپیا ولا راغلی هغه ته بیا ته وګوره که داغه پزمک خپلېږي ته وګوره که هغه غریب ته د سړی زوی وای ته وګوره که هغه بل مسلمان ته د رحمت په نظر ګوري بل مسلمان ته د انسانیت په نظر ګوري هغه ته بل بیا د سره سړی نه ښکاري الله رب العزت فرمایي چې بچا باندې وی رحمت کو په انسانانو باندې نو فرحو بها د تکبر کی ادي لویو کی په دې سره وان تصبهم سیئه او که چرته ورسیږي دي ته تکلیف اوس که تکلیف ورسي نو بما په سبب د هغه د تکلیف الله وي مونږه سينه ورکو په سبب د هغه قدمت عملو چې عمل کړی دی ايديهم لاسونو د دوی یو معنا یاداسي و بما په سبب د قدمت چې لګړي دی ايديهم لاسونو د دوی چړوان دی لګړي د دوی لاسونو نو چې عمل د لارې مل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اعمالکم عمالکم عملنا تاسو چې دا حاکمان دي مفهوم بیانوم نو چې تاسو لګړي دی فیصله وکړه شان راغلی د الله وی کنه نو فیصله اکه شان راغلی دا نو چې ګوره وې دته تکلیف ورسي په سبب د هغه چې کړي دي لاسونه ددو نو اذا هم یقنطون نو اچانک دی وګرځي نا امید دی بیا نا امیدي کوي او د خدای نه نا امیدي هم کفر دی کته ار څومره ګناهګاری ار څومره خطاکاری د خدای نه بنا امیدي نه کې وې بدامي یقین دی چې الله براته بخنه کوي او دا زمونږ ایمان دی عقیده دی ان شاء الله الله براته بخنه کوي الله دې مرګ د ایمان سره راکړي او بل خبره دارا که ته هر څومره نیکی ټول رستزبیاړې د خلکو یو موټی ګیره استاد 2 موټی ګیره ده خلکو یو حج کړي تا 10 حج کړي دي خلکو چې دې 2 رکعات نفل کوي تا 200 رکعات نفل کړي بیا هم د خدای نه یریږي چې اسنه په سجده کې رانه خطا شوی اسنه چرته می چاله تکلیف ورکړي خدای می چرته راټینګ نه کی الایمان بین الخوف والرجاء الله دې توفیق د نیکی راکړي الله رب العزت فرمای اولم يروا آیا دی نګوري ان الله چې یقینا الله رب العزت یبسط الرزق فراخوي رزق لره لمن یشاء چاته چوغواړي ويقدر وتنګوي کو شاده کوي رزق لره یو کس به کار روزګار نه کوي فراخوي ورته د رزق ځنې وخت به ظاهرا ګنام کوي بیا به الله خدای پاک رزق کو شاده ور کوي فراخ ور کوي دا چا خو خدای د الله او کله نا کله یو بنده باندې کم وي امتحانن به پر رزق باندې یا بداس یو کس به کار روزګار کوي منډه طلب او یو خو ورته کار روزګار نه ملاويږي او بیا که کار روزګاری نو بیا به پیسې هغه شان نه نو پکار د چې سړی سوکي ان کې کار کوي اوس یو خبره پکې بنیادی زده کې چې کم کسانو سر پیسې وي مال وي دولت وي نو دا مو وای په دې مغرور کیږي چې دا مونږ سره مونږ وینو کنه سړی په امزورو کې ویني مشرانو کې ویني کشرانو کې ویني د دنیا حالات تر څوک ویني داسې نشته تل کله ایام نو داویلو هبه په خل په دې مدوګه کیږي کدی ازمکه سره د دولت سره د سره ته مونږ نه کې نو ته تبای یو غریب دی مونږ داس کې یا خو صحیح دی لګه دی بس اپ صحیح دی نو مهربانيو کې بل په دې مال کې برکت نشته دا غوړ مسلمه خبره ده برکت پکې نشته او چې برکت پکې نه استاد وی بچی دی به تا ته راتاویږي استاد وی بستانه خپي ته به د زوینه خپي خزه به د خاون نه خپي خاون به د خزینه خپي
بلا خبرې دي داسې چې بې برکتي شي بلا سیزونه راشي نو مونځ او اودس ورسره لازمي پکار دی که چا سره مال هم وي په دې مال کې به برکت وي او برکت دغه نوم دی د برکت څه نوم دی سپی چې دی څومره بچي روړي خو تاسو څوک لیدلی دی چې هغه ځان سره غټه رمه روانه کړي بلا سپي هغه روان کړي چېرته نه کمې محدود وي او چیلی چې دی یو دوه بچي راوړي ګډه چې ده لږ راوړي خو خدای پاک پکې برکت اچولي نو خلکو سره بلا شي په یو ځای باندې لږ مال کې د الله خدای برکت واچي په اوچته باندې الله یې توفیق راکړي نو ان فی ذالک یقینا بدی کې لآیات نشانی دی خدا چا د پاره کاکا لقوم د هغه قوم د پاره یؤمنون چې ایمان راوړي یقین ساتي نو موږ لم پکار دی ایمان هم راوړي دی الحمدلله الله دې مضبوطوالی را نصیب کی په خبرو کې لږ احتیاط کو ځکه د ایمان را ته خدای را نصیب کړی دی الله دې استقامت را نصیب کی دغه حدیث دی ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې په غب شپ کې به د سړی نه اسلام وتی نو دا نه دی چې دا صرف یا هدایت دی یا ریحان دی یا چې مثال په تور مجید دی یا چې کوکول علی دی بل نه نوم یې نه دی یاد کړی من حیث الجماعت خبره ده د ټولو مسلمانانو ته خبره ده نو چې لږ احتیاط وکړو لکه شان دا مونځ او دستا صرف دا نه ویل چې دا تبلیغي دی دا پیر صاحب دی دا پلانکی دا مونځ په د فرض دی دا په مونږ ټولو فرض دی الله دې توفیق راکړي دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف یو شوبې ته نه دی ویل چې د 2 کالو شي منځ ته او درو د 10 کالو شي نه کوي واخه دا نه دی ویل صرف یو شوبې ته چې د 2 کالو شي بستر ولا جدا کا اگر که خپل امور ولی نه دا ګوره دا ټول دا تعلیمات دي د اسلام چې دا موږ راټینګو الله رب العزت تعالی توفیق راکړي من الذين دحق كساننا فرقوا چې تفریق کړي دي ټوکړي کړي دي دینهم دین خپل لرا وکانو ګرځیدلي دي شیعان مختلف ډلې کل حزب هر ډله بما په سبب د هغه لدیهم چې د دیو سر دي فرحون خوشاله دي و اذا مس الناس او هر کله چې مسکی دی خلق لره ضر تکلیف بعض خلق لره تکلیف دعوا ربهم نو دی راو بل خپل رب لره منیبینا پس په عاجز سره یا په حال کون د دې کې چې نابد کون کی وی الله تا یا منیبینا اخلاص کون کی وی الیه دغه الله تا ثم بیا اذا په هغه واقع ازاقهم چې ورسیږي دیوتا منه ازاقهم چې وسکوي دیوتا منه دیوتا رحمت خوشحالی اذا فریق نو اچانک یو ډله منهم د دیونه بربهم د رب په مقابله کې یا برب خپل سره یشرکون شرک کوي الله اندو ساتي یکفروا ولی د پارا دی چې ناشکریو کی په سبب دا چې ناشکریو کی بما به هغه څه باندې آتایناهم چې ورکړم دی دیوتا فتمتعون فائدہ حاصله کې فسوف تعلمون زر دی چې تاسو به پوه شئ الله رب العزت ته په سمج د ایمان مطابق را نصیب کړي الله وای ام انزلنا آیا موږ نه دی نازل کړی آیا موږ نازل کړی دی علیهم په دیو باندې چې دا شرک یا موږ په نازل کړی دی سلطانن سه حجت سه دلیل په هو یتکلم بس هغه خبرې کوي بما ينطق چې خبرې کوي بما به هغه سره کانو بي چې دی بای سره یشرکون شرکون کی دي یا شریک ګرځون کی د الله سره و اذا ازقنا الناس او په هغه وخت چې موږ وسکو دی خلق لره رحمت فرحو بها نو دلویو کی په دې سره الله هم دو ساتي و ان تصيبهم او که چرته وسکوي دیو لره سیئه بدی عذاب بما په سبب د هي قدمت چې لګړي دی روان دي ايديهم لا سنو دي اذا هم يقنطون نو اچانک دی وګرځي نا امید الله هم دو ساتي الله هم دې سنو ساتي چې د الله نا امید کو د الله نه نا امید شو الله هم دې دین ساتي اولم يروا آیات نګوري ان الله چې یقینا الله رب العزت یبسط الرزق فراخوي رزق لره لمن یشاء چاته جوړي ويقدر تنگوي ان فی ذلک یقینا بدی کې لآیات نشانی دي دلائل دي براهین دي معجزې دي لقوم ده پاره ده قوم یؤمنون چې ایمان وروړي